ذکر کو سوال کو کله وته ودریګو لاس په نامه باندې دا ټول په عبادت کې حسابيږي او بیا ویلو چې د بنده عبادت د الله چې دی نو هغه په دریو قسمو سره دی په زړه سره دی په بدن سره دی او په مال سره بس د الله د خپل عبادت د درې قسمه طاقت ورکړي نو په زړه سره به زما عبادت کې نو فکر وکړي په بدن سره وکړي نو رکوع سجده وکړي او قیام وکړي او په مال سره وکړي نو هغه به زکات هغه به صدقه هغه به کفاره هغه به نظر و نیازی دا زما عبادت هغه آیات په سورۃ ال عمران کې ویلو چې اولو الالباب سوق دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم دا ذکر کوي په جبا او قیام او قعود دا په بدن باندې ويتفکرون فی خلق السماوات والارض او د زړه عبادت یې دا چې په دې اسمان نو زمکو کې سوچ او فکر کوي دا درې قسمه طاقت الله بندل ورکړي اوس صرف د زړه عبادت بیا درې قسمه ده یو محبت ته بل امید ساتل دي او بل یره کول دي دا ستاسو محبت عبادت دا درې قسمه ده که محبت ته نو د زړه شی ده که یره ده نو د زړه شی ده که امید ده نو د زړه شی ده دا به الله نه ساتي او د بدن هغه د درې قسمه ده رکوع ده سجده ده او د جبه ذکر ده دیم درې قسمه کړي او د مال هغه درې قسمه کړي زکات ته صدقات تی او کفارات تی زکات لازمی شی دی الله فرض کړي او صدقات اختیاری شی دی چې تاسو مرافقه او کفارات هغه دي چې الله در باندې نو لازم کړي خو تاسو ځان لازم کړو تا دا کارو کنو کاغه کفاره وا کاغه نظرو نه الله نو فرض کړي استاد خلینو خاطر نو سر باندې فرض شنو اوس به خامخا کې ایاک نعبدو یا الله دا ټول عبادت مونږ استا کو غره د بل چا پکې څه شي نشته و ایاک نستعين خاصتان امداد غواړو استعانت دي کې اوسو قسمونه دي یو تویل شي نصرت مدد دا بد الله نه دویم دې توکل دا په الله باندې او دریم دې توفیق د الله نه بغواړو سلورم دې الدعاء چغوال الدعاء مخل عبادته دا سلور قسم قرآن ذکر کړیو د نصرت په باره کې ویلیو سورۃ ال عمران کې یو سل شپږشتم کې چې ومن نصر الا من عند الله اے بدر والو کتا سول ملائک راغلل نو په دې اعتماد مکوئ ځکه مدد د الله د طرف نه دا خاص تاسو له الله زیر راولي وما جعله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر الا من عند الله استعانت او توکل په حق کې ویلي سورۃ ال عمران یو سلی او کم شپېته کې فاذا عزمت اے پیغمبر کله چې تا دی یو کار قصد کو فتوکل علی الله الله نه امداد توکل په الله کوه ډیر ولګو تمګو رخ ورځه په الله به امداد کوي د توفیق په باره کې ویلو سورې هود کې او کم 90 وما توفیقی الا بالله شعیب علیہ السلام وی کنه چې زما توفیق په الله باندې هغه به مال توفیق راکړي زما خپل اسباب نشتا ا دعا بارکه خو ډیر آیاتونه خاص کر سورہ مومن کې اسوار لسم فدع الله مخلصین له الدین اے خلقو الله را مدد کې په بداسه حال کې چې په اخلاص سره مخلصین له الدین دا سلور واړه په استعانت کې داخل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الله خاصانه به امداد غواړو په هر مسله کې
خلق خامخه د ګمراهۍ لارې لټولې دي که نه په استعانت کې وګوره ځانې حدیث جوړ کړي دي چې نه دا خو حدیث ته وایي چې اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور سلوکې ولا سم کړی وی کله چې تاسو ډېر حیران او پریشان کې په خپلو کارونو کې نو امداد په قبرونو والو سره غواړئ نو ته خو مانځه کې وایي چې ایاک نستعین تخصیص دې کړی دی نو قبور پکې څنګه راغلی هغه حدیث راوړي چې هغه بل اتفاق کمزوري ضعیف حدیث او حدیث چې هغه سونی نو هغه پریښي دي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وی چې اذا استعنت فاستعن بالله کله چې ته مدد غواړې نو په الله سره غواړه حدیث داسي چې خوشبوئی ته نزي تو پوښي چې دا صحیح حدیث دی ښا و اذا سالت فاسال الله کله چې سوال کوي نو الله نه کوه چې حق پرس پیرانی کرناری کتابونه په دې گواهی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله دا کتابونه په دې گواهی چې هغه وایي چې بندا ته چې څه غواړې نو د الله نه غواړه د بنده په لاس کې خیر او شر نشته د بنده محتاج کېږه ما قرآن نه ګورې واستعینوا بالصبر والصلاة اے طریقې خولي ښه چې د استعانت طریقې دغه دي که نه هغه بیا د قرآن نو پېژنه راځي به ځای په ځای مونږ به نشاندهي کوو چې استعانت د آدم علیہ السلام وګوره سی ویلو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا داسې غواړه که نه استعانت د نوح علیہ السلام وګوره سی ویلو انی مغلوب فانتصر یا اللہ ز کمزور انتظام مدد کی استعانت د یونس علیہ السلام وګوره لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وی قرآن د نیر شو استعانت خو په قرآن کې دی ویاک نستعین شرح یې کړې ده په دې سورتونو انبیا کې وګوره صفات کې وګوره زکریا علیہ السلام استعانت وګوره د ایوب علیہ السلام استعانت وګوره د ابراهیم علیہ السلام استعانت وګوره د خدای یا کنستعين تفصیل کړی کنه او تزین په قبرونو باندې ورغلی چې فاستعینوا دا چا ویلو دا دعوه د سورۃ الفاتحه دې ته دعوه وایي ایاک نعبد و ایاک نستعين خاص تا بندگی بکو عبادت بکو ہر قسم خاص تا نو مدد غواړو عبادت مخکې کې استعانت یې رستو کو علماء فارس کی خبرې کنا بس پریه ده کنه په ځای باندې وینه دی کې وس چلی کنه زمون عقل خداوی چې وی استعانت به مخکې کړو چې مخکې د الله نه امداد غواړو نو بیا برستو عبادت کولی شو عبادت مخکې کو استعانت رستو نو یو وجه وی دا چې عبادت وسیله ده نستاغه وسیله ده تخی کنه او استعانت مقصد ده مونږ چې څومره عبادت کوو دا د دې لپاره کوو چې د الله نه مدد غواړو الله ته چغه وو چې الله وسیله مخکې کنه مقصد رستوي چې یو کار کوي نو مخکې ول اسباب مټیریل نه پیدا کوي د وسیله ده کنه یو دا ده دویم دا ده چې عبادت عقیده ده او استعانت عمل له عبادت عقیده ده او استعانت عمل له او د عقیده مقام مخکې په عمل باندې عندنا مونږ وایو عمل الکه چې مخکې عقیده صحیح کې جماعت تعالی راځي چې مخکې عقیده توحید زکه هدي په عمل ور مخکې کړي دي وګوره دا ترتیب دی تفاسیر وګوره کشاف وګوره
نور هغه دا وجه بیانې چې یا کنا عبد ذکر مخ کې کوئی چې دا عقیده دا ویا کنا استعین عمل له دا عقیده مقام مخ کې په عمل باندې تخصیص ذکر کو چې رد راشي په ټول فرق باندې کاغه دهریانو کاغه صابئینو کاغه يهودو کاغه عیسایانو کاغه مجوسو ټول په یاکه کې نقصان کړو ولی الله نو خاص کړ په عبادت او په استعانت کې بلکې ډیر زیات یې وسره شرکا غنلیو کنه په دې باندې سوال چې دا جمع ولې راوړل خو یو تن لاري منځ ته نو وی ایاک نعبدو اکډیر نو وی ایاک نعبدو نو چې یو خو هغه د نعبدو نو وی کنه هدي ایاک اعبدو وی چې زه صاحبانو محدثین او مفسرین وی دا که یو تن د خو چې دنیا ستاړو او الله سره مناجات شروع کو نو د شان ډیر لوی شو جاهه عریض د مرتبه ډیر لوی شو نو ځکه دنه تعبیر په جمع سره کی چې یا کنا کو ولدار کنو سوکنی ملائک خو ترشته کنه چې سلام ګرځي نو دانیت نه کوي چې السلام علیکم نو هغه کې ولي جمع وي بهتر جواب دقه و چې د مرتبه ډیر او چته شو شان لوی شنو ځکه وی یا کنا عبدو یا کنا استعين دریم ایسا شروع شو سورۃ الفاتحه اهدنا الصراط المستقیم دا خاص د بنده دا حدیث کرا غلی چې هاذا لعبدی ولعبدی ما سأله دا زما د بنده حصہ دا او بنده چې څه غواړي نو ورکوم با ولی دې د سوال د قبلې دو لایق دعای ډیره په طریقه وکړه ولی اولی زما صفاتونه بیان کړ الله وی تر مالک یوم الدین پوری دې خپل عاجزی بیان کړ چې الله زما خو نور څوک نشته ایاک نعبدو و ایاک تا تناستی ونه والله وی اوس به سوال قبلهم خدای وته وی چې ګره سوال د دنیاونه کې دنیا خو سپیدا اب در پسې سره راځي د دین سوال کوا د صراط مستقیم سوال کوا اهدنا الصراط المستقیم او خیمونتا محکم ساتي مونتا دائم ساتي مونگا هغه صراط مستقیم باندې دا مطلب خو به اهدنا یومانا لومبیدا چې خودنه او تویل شي علماوی دو مطلب دي یو داسې خودل دي چې تاوره سي زیتا هغه ته ایصال وي یو داسې دي چې لار د توحید چې دا لار دا اوځه او برسي دې تیرات الطريق وی لار خودل دا لومبه صفت د الله دی رسول هغه کوي بل څوک نشي کولی ادا دویم صفت د انبیاء او د حق پرستو چې لار خي کنه دیو جن نبی علیہ السلام ته قران کې کله وی چې ته نشي کولی اکل وتوی ته کولی شي نو دې څه مطلب شو سورہ قصص کې وتوی شپږ 50 کې انک لا تهدی من احببت یقینا ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې ستا خوښ دي دا قریش ستا خوښ دي نو کو ته هدایت کنه ادا خپل خپلوان دي خوښ دي تر ابو طالب پورې او ته هدایت نشي کولی انک لا تهدی من احببت دا هدایت مطلب سو ایصال تول پزړ کې رڼا نشي چولې تول پزړ کې کلمه نشي چولې تول پسینه کې توحید نشي غرزولې لا تهدی او بل ځای وتوی سورہ شورا په اخر کې بالکل اخلاصي کی صورت وانک لتهدی الی صراط مستقیم یقینا خامخاته هدایت کول شي معنا څه لار خودل شي کنه صراط مستقیم لار خودل شي هغه لار خو ټول دنیا ته کنه نور په چې بیا د الله رب العزت سو خو نوې رسول او چې نیو خو نو کغی لارلی د نوم په لانلو په زمونږ خپل کار نه کوي لانلو کنه په دا خو بیا د الله کار وکړه
نو ځکه هغه ته دا دوه قسمه نسبت راځي چې هغه رسول نشي کولی لیس علیک هداهم تا باندې دا هدایت نشته دی ته به صرف لار ښه ان علیک الا البلاغ دا دو مطلب د هدایت د لومبۍ معنی دی او دویم معنا چې مضبوطوالی دوام د نازکه کوو چې دلته سوال و چې صراط مستقیم خو حاصل شو که نه چې دا مخکې کوم کلام وشو او بنده دومره پوه شو او الله سره وعده وکړه دا صراط مستقیم نو نو مونږ وایو بیا د اهدنا مطلب دا شو چې الله مونږ په دې همیشه وساتي ولې خزانه حاصل شوه خو چې دا تر مرګه پورې راته نصیب شي نو معنا به یې د ساتنې کوو نو چې وساتي مونږ په صراط مستقیم خو لیکن اولی معنا له مفسرین ترجیح ورکوي چې مراد ترې نه ښودنه ده ولې ځکه صراط مستقیم پېژندل غواړي چې دا څه شی دی نو ګوره صراط مستقیم یو د الله عبادت ته هم وایي د الله عبادت دا صراط مستقیم دی دا سورۃ ال عمران کې او مریم کې او زخرف کې درې واړو کې راغلیو ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم سورۃ یاسین کې راغلیو وان اعبدوني هذا صراط مستقیم عبادت په معنا سره راغلی او دویم د صراط مستقیم مراد دین د انبیاء دی د انبیاء دین صفات کې ویلو اتشتم کې د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام په حق کې وآتیناهم الكتاب المستبین وهدیناهم الصراط المستقیم الله یې مونږ هغې ته کتاب روښانه ورکړ او مونږ هغې ته صراط مستقیم ښوولی نبی علیہ السلام ته هم وایي سورہ فتح کې ویهدیک صراطا مستقیما الله به تا ته خپل دین وښیي که نه خنو بیا خو به د اهدنا معنا ځکه کوو په ښودنې سره چې دین د انبیاو خو ډېر لوی باب دی هغه تر مرګ هم پورې نه خلاصېږي هر وخت به وایو چې الله مونږ ته دین د انبیاو ښیي په دې معنا سره راځي صراط مستقیم قرآن ته هم وایي دا سورۃ انعام کې هم راغلیو 153 کې وان هذا صراطی مستقیما الله ویلو دا زما لار ده قرآن نو قرآن څوک زده کولی شي په ټول عمر کې خو لګیا به چې هر څه نه حاصل کړنو اهدنا الصراط المستقیم نو ځکه معنا به دی چې الله مونږ ته وښیي مونږ ته اضافه راکړي زمونږ ته زیادت راکړي د قرآن په علم کې د قرآن په فهم کې ځکه اول معنا له ترجیح ورکوي که نه دا معنا ډېره بهتره صراط مستقیم قرآن ال عمران کې هم راغلي 103 کې 102 کې ومن یعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم چا چې د الله په کتاب منګولې کلکې کړې نو بس دی ورسول شي صراط مستقیم ته ومن یعتصم بالله صراط مستقیم عرب کې مراغلیو چې شیطان ویلو لاقعدن لهم صراطک المستقیم چې الله زبدیتا هغه لار کې کینم چې هغه ته صراط مستقیم وي دا قرآن دی کنه وګور دي خلکو ته داسې مونږ کړی دي زور اور سره کنه ته قرآن نه خلق داسې مونږ کړی دي چې کمینتونه وته کوي کنه نو دا به ته وایي دې کالونه کې وایي وی یاره ما ګمراه کوا اوس ما د جماعت ته بیا وایي ما ګمراه کوي دا د زبردست دعوت ته کنه هغه خبره رښتیا کړه چې کړې وه سورې سبا کې ویلو ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه ور شیطان خپل ګمان رښتیا کړ په خلق باندې چې ویلو چې زه به دې ته په نیغه لار کې کینم صراط مستقیم توحید ته وایي سورۃ مریم کې ابراهیم علیہ السلام بیانو خپل پلار ته 3 کې ویلو یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک
فاتبعنی اهدک صراطا سویا. دعوت اے پلار اگر که تپلار هما تا علم د توحید حاصل لی او تا تنظ حاصل نظمہ تابداری کوام چنی غلار د توخیمہ نزکا بہتر مانا اهدنا الصراط المستقیم. یا اللہ اخی منتا صراط مستقیم چداغی حد نشتا و انتہا نشتا. علوم دا قرآن مسائل او بارکات نو اشارات او کنایات دا قرآن دا خلاصی شیخ نتے علم خواصل دا دے خلق تنا محروم دے. مونگا انشاءاللہ نشان دی کو چه هر آیات کی یو رمزی یو لطفی مونگ بیوائیو چه دی آیات تاو گورا دی که سمرا لطف دے. افسوس دے پاگا خلق باندی چه غیر دی لطائفو نمحروم دی چه یو آیات که سمرا لطائف دی کنا دا غاصل شیو لکا چه دا روح تربیت پدی سرکی گی. یو ذلی صراط مستقیم معرفه که پا الافلام سرا نوسی معرفه کی پا اضافت سرا دا ولی خیه دتا کنا تعین یہ کی کنا. صراط الذین لار داغی خلقو انعامت علیہم چتا پہ احسانات کری تا پہ انعامات کری دی داغی خلق لار راتاو خیم بے بیات زیاد تعینو کخا ولی دا لار مجهول لار ندا معلوم لار دا مجهول پس خوبا نگر دی کنا معلوم لار دا زکا پا دی باندی دیر خلق تلی دی انبیاء پا دی لار باندی تلی دی حق پرس پا دی تلی دی سلف صالحین پا دی تلی دی دیر لوی قربانے کلی دی. توبہ دا خو دیر لوی معلومات دی دور وقت انسان سرکم دی چی شرف شیخ الاسلام قربانے او گورنو حیران بپاتش چی پا دی جون کے اغسنگ دمرا دیر کارونا اکڑو چی یو کتاب دے 37 جلد وہ دیرش جلد فتاوہ دا کنا انور سو پدرنگو کتابو ندی او کے اسباب نو چاپ خانے نوے پریسونا نو پا کوئی لباند بے لکل کول پا جیل کی بے لکل کول او خلق بات نبار رہستا نشر کی دبا جیلونو کی پراتو دا تاتاریانو سر جنگونه کړی دي او شیخ الاسلام بوی امیر تاوی امیر د جهاد تا چې ما هغه ځای ته ولېږه چې کوم ځای کې مرګ وسرې غوړولي مطلب دا کوم سخت ځای نو مال ته ولېږه نو جوړ په هغه سخت ځای کې به ور داخل کړي چې ضبط الله فتح وکړه اومې جهادونه کړي دي او مې کتابونه لیکلي دي بس دا د الله رحمی چانا کار اخلی نو دقا سیتی واخلی کنا انعامت علیہم انعام فاصل دارے کنا باطل پرستوی پا منگا ام دا اللہ دیر انعامات تی فدیدو سے انعامات اگی ہوئی کنا منافقانو با اموی قد انعام اللہ علی خدای پا ما دیر لو انعامو کو اذ لم اکم معهم شہیدان خدا چی دو سر نوم حاضر شوی پا دیر احد کے او پدی احزاب کے او پدی دیتا بے انعام ہوئی نو یار اغیت انعام ویلی شی نا دلتا دا نعمت نا حقا نعمت تے چی اغا کسبی نعمت تے چی او سڑے پخپل محنت سرا پخپل مشقت سرا پخپل عمل سرا حاصل کی نا اغیت اغا نعمت دلتا کی مراد دے یو هغه نعمت چې الله هر بنده له ورکړی دی قدرتی هغه سترګې دي غوږونه دي لاس خپې دي او زړه دی صحت دی دا ټیک ده کافران کوي نو دغه نعمت به وي خو دې نعمت کې هغې نشي شریکېدی دا خو د محنت او د مشقت او د کسب هغه دی که نه دا د کوم ځای نه معلومېږي دا ګوره آیت د سورت نساء یو کم اویا کې راغلی و ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. داري مخکې سویلی یطیع الله والرسول، توم ځان ته وایي چې ما باندې نه تا ته اطاعت کړی د پیغمبر، تا تابعداري د الله کړې ده. دا خو هغه نعمت یادوي چې په اطاعت د الله او په اطاعت د رسول سره حاصل شي، او تا نه ده کړې نو ته منعم علیهم نه یې که نه، څه ځان په زور راګړی پکې. نو یطیع الله والرسول او نمونه نه دي اغوستي نبیین، اخو غیر کسبی وکړو، صدیقین شهدا او صالحین یې ویلي چې دا صداقت ورته ولې حاصل شوی دی، رښتیا ویلو، دا شهادت ولې ولې حاصل شوی دی، ځان قربان کړو، دا صلاحیت ورته ولې حاصل شوی دی، دا کسبی نعمتونه دي انعمت علیهم. دا معنا که مریم کې ویلو چې اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریة آدم من حملنا مع نوح ومن ذریة ابراہیم و اسرائیل. نسوی رستو اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. دا مطلب تا چرې سجده کړې ده الله ته، تا چرې په مانځه کې جوړلې دي الله ته، دا نعمت یادې انعمت علیهم چې تا به دا نعمت کړي. دا غي لار زمونږه نصیب کې هغه لار مونږ ته وښیه. دا څوک دي چې الله په نعمتونه کړي دي؟ خلق خوی ټول یو شی دی او داسې نزاع لفظي دا اوس اختلاف دی، نور ټول یو شی دی او د هر بنده په زړه کې وی کلمه شته. الله وی ټول یو شان څه لري، ورګه چې کانه شګت نو باسي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا خلق دی چې نه پدی باندې غصه شوی د الله او نه دی گمراهان دي. دا جدا خلق دی، جدا خلق دی. تولی دی یو ځای کې اته زما پارچا پسې مونږ کیږي. ته چې قرآن کې څه چې مانځه کې هر وخت وای کنه چې نه حق پرست ځان له خلق دی او باطل پرست ځان له خلق دی. نه مانځه کې یو څه وای او چې بار راشه نو بیا په منبر بل څه وای، په سټیج باندې چې کین نو بیا بل څه وای. دا ولې دومره فرح راغی د دې دی او مانځه کې هوته وای چې غیر المغضوب علیهم. دا خلق دی چې ستا غصه پې نه ده شوې، ستا غضب پې نه ده شوې. دا خلق دی چې دی گمراهان نه دي. هو داسې شته دی چې هغې باندې غضب کړی شوی دی لکه یهودیان شو. نبی علیہ السلام ویلي په خپله، او هغه شته دی چې هغې باندې ګمراه شوي دي چې هغه نسوارا دي. سفیان بن عیینه ویلي چې من فسد من علمائنا كان في شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان في شبه من النصارى. وی چې په دې امت کې یو عالم ګډ وډ شنو يهودي شو، په دې امت کې چې یو بزرګ ګډ وډ شنو عیسائی شو. یا الله موږ دې دواړو نو ساتي. سمغضوبون علیهم دي چې سره د علم په پراته دي ښا، او ارس جائز دي، ارس حلال دي. نظرانی خوري، شکرانی خوري، یو لسمی خوريو، توبه ما خامون دي، جمعی دي. مغضوبون علیهم په پروت ته لکه تا علم نه کړي، ته فارغ شوی نه او سند د سرشته کنه. نو ګوره چې ستانه یو سړی تاسو کو چې دا چاول په دغه درگاه کې څنګه جنتاوي خبره نه ځاخو پاک شي د الله په نوم منلې دي، خو لکه دلته راوړي چې روح ثواب یې د په روح بخلې. دا ګوره مغضوبون علیهم ولا هلي جوړی کنه او ضالین عیسایان یهود نصارا چې هغه گمراه شيو. دا صراط مستقیم یې تر دې پورې واضح کړو. ګوره دې
الفاظو کې الله څومره کمال کړی دی د الفاظو نه پته لګي چې حق پرست د الله ډېر خوښ دی او باطل پرست یې بدی شي ولی انعمت کې الله ځان ته نسبت کړی دی چې الله تا په انعام کړی دی نو تا او په مغضوب علیهم کې ځان ته نسبت نه دی کړی بس هغه دغه مجمله پرېښې ده چې غضب پې کړی شوی دی نو څه تپوس کوي خو د دې ډو نوم مه اخله د هغې فاعل یې ذکر نه کو او د انعام ته فاعل یې ذکر کو دې کې ډېر لوی کمال یې که نه هلته کې هدایت ذکر کو چې اهدنا او دلته دې سره ضلالت ذکر کو چې دا ګمراه دي یا الله مونږ ته هدایت وکړي مونږ د ګمراهانو نه بچ کړي وردا صراط الذین انعمت علیهم یې چې وی کنه دې کې اشاره دی تا وکړه چې دا دین د هغه وخت نه چې را روان دي چې دنیا آباده شوې ده نو دې کې تابعداري شته دیو بل تابعداري شته نبی علیہ السلام ته وی تبه د هغې مخکې انبیا او تابعداري کې سورت انعام کې ویلي فبهداه مقتده د هغې په هدایت پسې اصولو پسې روان شه نو داسې ورپسې راځه دا دین ټول په تابعدارۍ روان دی ځکه یې وایي چې انعمت علیهم یا الله زمونږ هغه لار نصیب کړي چې هغه د انبیاو وه هغه د شهداو وه هغه د صالحین وه او هغه د صدیقین وه دا ټول دي که نه ښه انبیا دي د دې امت بیا ورپسې نبی علیہ السلام پسې سوکو صحابه کرامو تابعین او تبع تابعین او ائمه دا ټول په صالحین کې رااله کنه چې ائمه صالحین نشي نو نور به څوک صالحین او قران په دې باندې گواه دی چې ازه په دې وایي تبع غیر سبیل المؤمنین نمرات نه صحابه کرامي تابعین ائمه بلکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په تابعینو کې راځي ډېر په دې گواه دي اگر که اختلاف پکې شته دی ځکه وایي تابعي کې دا شرط ته چې هغه دی دغه کړی صحابي نه دی قول نقل کړی که نه او په تبع تابعینو کې په طریقه اولا سره دی دا دو امامان امام مالک امام ابو حنیفه رحمت الله او دغه ته خیر القرون وایي چې نبی علیہ السلام ویلو تابعداري د دې قرونو کوي دا بهتري پیړۍ دي چې هغه قرن د نبی علیہ السلام د صحابه دي او د تابعینو دي دې ته خیر القرون ویلو نبی علیہ السلام ویلو زما قرن زما د صحابه او قرن دي کنه د خلفاء راشدینو دې په قرنی کې راوسته او تابعین او تبع تابعین یې رستو ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم کې راوسته الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه